الله جل شانه بار بار خپل بنده ته سړی ته او ښځې ته ځوان ته او بوډا ته صحتمند ته او بیمار ته غریب ته او مالدار ته خوشحاله ته او خفه ته چې څومره بندګان دي او په هر حالت کې او د هر یو صنف سره تعلق ساتي الله جل شانه یو دعوت ورکوي الله جل شانه فرمایي اے ایمان والاو د الله نه ویریږئ او هر یو نفس دی وګوري هر یو انسان ښځه او سړی دی وګوري چې د سبا د پاره د آخرت د ورځې د پاره د قبر د پاره د حشر د میدان د پاره د میزان د تلې د پاره د څه لیږلي دي ما قدمت لغد چې د سبا د پاره دوی څه لیږلي سوچ دی وکړي محترمو دنیا کې چې څومره مالداران دي نو دوی د ځان د پاره سم نه دي لیږلي هغه مالداران د دې نه مستثنا دي او هغه نه یادوم چې کم مالداران او شتمن او غنیان خلک هغوی په خپلو مالونو سره داسې کارونه کړي دي چې هغوی دپاره صدقه جاریه ګرځېدلې ده د دې خلکو د سبا دپاره څه لیږلي دي خو هغه مالداران چې هغوی صرف د دنیا په خواهشاتو کې مصروف وي او هغوی د آخرت دپاره هیڅ هم نه لیږي زکات نه ورکوي صدقات نه ورکوي د مسکینانو خیال نه ساتي د جوماتونو د مدرسو د دې خیال نه ساتي نو دغه خلک تاوان کیږي د قرنګ د چا چې ډیر بچی دي الله جل شانو فرمای ما قدمت لغد دی بچو کې دي د قیامت د پارم سي صبرې خدا وکنه په بچو باندې صرف دنیایي تعلیمونه کې چې دا به ډاکټر شي دا به انجینیر شي او دا به ساينسدان شي نو آیا دا ستا آخرت کې په کار راځي کنه نه دغه د دنیا هنرونه دي ډاکټري شو انجینری شو ساينس شو دا هنر دی دا علم نه دی او الله جل شانه دا غواړي چې د بندگان دا علما جوړ شي او په آخرت کې دغه خلکو حصہ پیدا شي او دغه د بچو په واسطه او په سبب باندې چې کوم الله درکړي دي ته په آخرت کې ځان ته د جنت کور واخلي ډاکټري څه د ګناه کار نه دی د وخت ضرورت دی یو هنر دی یو ضرورت دی او د ډاکټرۍ علم چې دی دا کفایي دی په کار ده چې په علاقه کې یو صالح او نیک ډاکټري نو دا سره ګناه خبره نه ده خو ډاکټر با سره د دې چې ډاکټري کوي د الله جل شانه د احکامو نه بم ځان خبري به ډیر مزه هغه کوي چې یو سړی د یو چا یو بچی ډاکټر هم دی او ورسره حافظ هم دی او عالم هم دی نو اسلام دغه دنیایي تعلیم خلاف نه دی خو اله چې کله ډاکټر د حریت طرف ته منډي وهي د الله د وجود نه منکرېږي د قرنګ د شریعت اسلامی نه منکرېږي په قرآن عظیم الشان کې خبرې راوباسي د رسول الله سلام په حدیثو کې خبرې کوي هغه د ډاکټرۍ د علم سره به د ملکیږي نو به دا ډاکټري چې دا ګناه ده او دا حرامه ده نور مطلق ډاکټري انجینری ساينس دا جایز دی بلکې الله جل شانه دنیا کې چې څوک د خیر کارونه کوي و ساينسداني مسلمانانو ته د وسایل جوړ کړل بمونه دی جوړ کړل او غوی پاغي باندې د کافرانو مقابله کوي د اسلامی خاورې د اسلامی ملک د سرحداتو دفاع پی کوي چې کومه پوري دا تا چې کومه ټکنالوژي او ساينس استعمال کړي تا به مسلمانانو ته وسایل جوړ کړي او دا موجودي نو الله جل شانه با تا تر دې اجر او ثواب درکړي د غرنګي ډاکټرۍ سره تا په دې جذبه باندې یو مسلمان نه مناسب فیس واغستو هغه دوی چې دا غلګي او ډاکټر صاحب ورته ولیکل او تجویز کړله دا سینه چې کپنو والا سره خبره کړې ده دا غوینه کمیشن یې خلیو دویم نمبر داروګان تا تلیکی یاد لیبارټری والا سره ډاکټر صاحب خبره کړې ده
او تا ته غیر ضروري ټیسټونه لیکي دا ډاکټر ګناهګار دی په دې ټیسټونو لیکلو په دې دوايي باندې. خو که ډاکټر تا ته ضروري ټیسټونه ولیکل، مناسب فیس یې واغسته او مناسب دوايي درکړله، د کپنین والا سره خبره نه وکړي، نو دې ډاکټر ته الله جل شانه په دې عمل باندې اجر ورکوي. خو ولې چې د عمل او د ثواب په جذبه باندې ډاکټر صاحب دغه کار کړي. د مسلمانانو یو خدمت شو، یو بیمار ستا په لاس باندې ستا په دوايي باندې الله پاک ټیک کو، نو الله پاک به دې ډاکټر ته اجر ورکوي. دغه رنګ یو انجینیر دی، هغه چاته یو کور جوړ ک، مناسب پیسې تی واغستلې او د آخرت د پاره په کې سپری خودل چې دا یو مسلمان دی، یو انسان دی، د کور کې به اوسېږي، راشر د نقشې ته مناسب پیسې واخله، په میټیریل کې، په سیخ کې، په خخته کې، په سیمټو کې، په دې کې ور سره دوکه مکوا او صحیح نقشه واچوا او د مسلمانۍ په جذبه باندې، د ثواب په جذبه باندې، د الله د رضا په جذبه باندې دغه انجینیرینګ وکړه، دغه فن ښکاره کړه، الله برته اجر ورکوي. انجینیر صاحب دی، یو مسجد ته راغی، د مسجد نقشه واچوله، الله جل شانه به دې انجینیر ته د دې نقشې اجر او ثواب ورکوي. دا مسجد دا ځمکه دا نقشه چې تر قیامته پورې موجوده وه، دغه مسلمان انجینیر ته الله جل شانه تر قیامته پورې اجر او ثواب په قبر کې وررسوي. انجینیر صاحب د مدرسې یو نقشه واچوله، یو غریب سړی ته نقشه واچوله، کور ورته برابر ک، نو انجینیر صاحب ته الله جل شانه د دې په بدله کې جنت کور ورکوي. د مدرسې نقشه واچوله، کومه پورې مدرسه آباده ده، الله جل شانه به انجینیر صاحب ته چې دې کې څومره سبقونه ویل کېږي، علما فارغان کېږي، انجینیر ته الله جل شانه اجر ورکوي. اسلام د دنیایي تعلیم، د دنیایي هنر خلاف نه دی، د هغه هنر اسلام خلاف دی چې دغه د اسلام خلاف استعمالیږي، هغه د مسلمانانو خلاف ستا هنر استعمالیږي. ستا ډاکټري که د اسلام خلاف استعمال شو، د مسلمانانو خلاف، دغه ډاکټري د الله جل شانه بد شي او دې ډاکټري نه منع پکار نه. هغه انجینیر چې د اسلام او د مسلمانانو خلاف استعمال شو، د انجینیرینګ د مسلمانانو د اسلام خلاف استعمالیږي، دغه انجینری کول دغه ګناه ده. ترکان دی، یو مسلمان ته میز جوړ که، مناسب مزدوری تی وکړه او د ثواب په نیت باندې چې زه دا مزدوری ته لږه گزارې سره کوم او په لرګي کې ور سره دوکه نه کوم، الله دې زمونږ او ستاسو مل شي چې ځینې ترکانانو ته ورشي، خبره به د یو لرګي کړي، هغه به پکې دا نورې دا ګتی متی ورځایه کړي، نو هغه پکې ځان ته مزدوري ډېره وباسي. که نه مزدوري مناسب وکړله، په لرګي کې دوکه ونه کړه، په دغه میز جوړولو د چې په مزدوري ماغستې، الله جل شانه به دې ترکان ته اجر ورکوي. همداسې پسې ځه د موټرو مصري دی، د موټر سایکلو مصري دی، هغه دوکه نه کوي، یو پرزه ورته تا یاد کړه، مغه یې ولګوله، پرزه یې د کم ملک یاد کړه، د هغه ملک دا پرزه یاد کړه چې اول نمبر دا اول نمبر وا، نو دغه ګاډی موټر سایکل کې مصري جوړ که، الله به پې ورته اجر ورکوي. خو که چېرته مصري صاحب ته پیسې د اصلي پرزې ورکې، هغه درته دویم نمبر ولګوي، تر کومه پورې چې ته خبر کړی نه، دا حکم ډاکټر تم شامل دی، ډاکټر درته دویم نمبر دوايي درکړله، مصري درته دویم نمبر پرزه واچوله، ترکان درته دویم نمبر لرګی ولګاو، انجینیر درته دویم نمبر سیمټ او سیخونه راوړل، کومه پورې چې دا مسلمان خبر نه او دغه خلکو هنرمندان ور سره دوکه وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې سړي باندې به لعنتونه ویل کېږي، کومه پورې چې دا مسلمان خبر کړی نه او تاوان یې ورته نه ورکړی. اوس ډاکټر صاحب ته راشه، دویم نمبر، دریم نمبر، پنځم او لسم نمبر دوايانې در باندې خرڅوي. ځینې ډاکټران یادوم، ټول نه یادوم، په هر یو هنر والا کې، هر یو عمل او کاریګرانو کې نیکان خلم شته، بدانم شته، زاغه خلک یادوم چې هغوی دوکه کوي. نو سوچ کوه چې ډاکټر صاحب دوايي درکړله، خپلې پیسې واغستلې، لیباټرۍ والا پکې ټسټونه یې سم ویستله، هغه سره هم کمیشن دی. ځینې ډاکټرانو ته چې ورشي تاسو، نو ستا به یو ټیسټ لګېږي او ډاکټر ته پته ده چې په دې وخت کې د دغه پلانکي ټیسټ ته ضرورت دی، مطلب دا د معدې تکلیف دی، اچ پایلوري ورته کول غواړي، د معدې کوم ټیسټونه چې دا ورته وکړه، نو ډاکټر ته نه دي پکار چې دته
د ځان نه داسې ټیسټونه ولیکي چې هغه لیبارټرۍ والا خوشحاله کړي او بیا یې خپل کمیشن ماښام له راواخلي. که کوم ډاکټر داسې وکړل د اسمان فرشتي په دې ډاکټر باندې لعنتونه وایي تر هغې پورې چې مسلمان به واپس رضا کوي او مسلمان ته به خپل دا تاوان ورکوي او مسلمان نه به بخښنه غواړي. نو زما ورونو الله جل شانو فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر یو مسلمان سړی او ښځه دې وګوري سبا د پاره د څه لیږلي دي، نیکي لیږلې ده که بدي لیږلې ده، څومره زکاتونه لیږلي، څومره خیراتونه لیږلي دي، څومره منځونه لیږلي دي، څومره حجونه او عمرې لیږلي دي، د ګاونډي سره څومره ښه اخلاق استعمال کړي دي، دغه ثواب آخرت د پاره جمع کړی او لیږلی دی. د مور او پلار سره کوم سلوک کړی، د لور سره کوم سلوک کړی، د بیبي سره کوم سلوک کړی، د دوست سره کوم سلوک کړی، دا ټول نیک کارونه دي. نو الله جل شانو فرمایي سوچ وکئ، دا خپل ذهن کولاو کوئ، زړه کولاو کوئ او وګورئ چې د سبا د پاره دې څه لیږلي. آیا داسې عمل تا د زړه د اخلاصه کړی دی چې په آخرت کې هغه زموږ ستا په کار باندې راشي؟ شابه تاسو ته ویم او ځان ته ویم، سوچ به وکړو بېګاله او لس شل منټه سوچ به وکړو او ځان ته به بې هغه د نیکۍ کارونه چې موږ په ژوند کې کړي دي، هغه منځونه، هغه حجونه، هغه عمرې، هغه زکاتونه، هغه صدقې، هغه اخلاق، هغه اعمال، هغه ځان ته را یاد کړو چې یاره کوم عمل ما داسې کړی دی چې په هغې باندې زما زړه اوبه څکلي. نو ما او تا به یو عمل هم داسې پیدا نه کړو چې هغه هم په داسې اخلاص کړی چې زما او ستا به په هغې باندې دا عقیده او باور چې انشاءالله دغه عمل به زما الله پاک قبول کړی. ډېر کم دی، اخلاص نشته. اخلاص زما او ستا په اعمالو کې اخلاص نشته. که ډاکټر صاحب دی ځان ته پیسې وایي، د بیمار غم ورسره نشته. خلک وایي د دنیایي تعلیم سره چې دی امن راځي. زه وایم صرف د دنیایي تعلیم سره والله العظیم چې امن نه راځي، فساد ورسره راځي. صرف دنیایي تعلیم چې وکړي دې سره فساد راځي. فساد دې سره چې قرآن شامل نه وي، ستا د تعلیم کې چې احادیث د رسول الله سلم شامل نه وي، ستا د تعلیم کې چې د رسول الله سلم طریقې شامل نه وي، د رسول الله سلم سنت پکې شامل نه وي، د صحابه او طریقه او د هغوی عمل او چلن او د هغوی کړه وړه پکې شامل نه وي، قسم په الله دغه تعلیم به تا جهنم ته رسوي. دغه تعلیم د انسانانو دپاره، د مسلمانانو دپاره د خیر ذریعہ نه، د فساد ذریعہ ده. سوچ وکئ، ډاکټر صاحب پی ایچ ډي کړي، ایم بی بی ایس یې وکړه، ورپسې بیا چې دی سپیشلایزیشن تخصص یې وکړه، وربشي ورته به ووایه چې ډاکټر صاحب زه ډېر بیمار یم او یا مې دا زوی ډېر بیمار دی او د مرګ او د ژوند سره لګیا دی، مقابله کوي، شروع دی، خو زما وس نشته، ډېر قرضداری شوی یم، فیس به ما نه اخلي. تاسو څه وایئ؟ هغه ډاکټر چې کوم هغه وایي خان ښه دی، خو وایي د خان دا چمچي چې دي دغه ټیک نه دي. ډاکټران به ښي، خو دا بارې چې کوم خلک کینولي دا بد اخلاقۍ صاحبه، دوی به دې قدر کوي. زه وایي چې زوی دې مړ کېږي، موږ ته څه وایي؟ پیس راکه، اول پیس جمع کا. تاسو څه وایئ؟ تاسو له تپوس کوم که نه. داسې ډاکټران به ډېر کم چې دا تعلیم یې کړی دی، دنیایي تعلیم یې کړی دی او ښه خواري کړې ده او امریکې ته رسېدلی دی، لندن ته رسېدلی دی، روس ته رسېدلی دی. دغه ډاکټر چې تعلیم سره په ده کې دومره رحمدلي رانغله چې دا دغه خپل فیس دا یو ماشوم ته، یو بیمار ته نه معاف کوي. نو د داسې تعلیم یافتهونه به موږ څه خیر مسلمانان حاصل کو. ښه ورته یو چې ډاکټر صاحب فیس خو واخله، خو دا بیمار وګوره، نو ماشوم خو به درته وګوري او سل خو به ټیسټونه ولیکي. هلته لیبارټرۍ والا سره هم خبره وي. دغه رنګې چې ټیسټونه کله وګوري نو بیا دوایي درته ولیکي چې د 5 دوایانو ضرورت دی، 10 درته ولیکي او بیا دوایي کومه لیکلي، هغه ملټي نیشنل کمپنیانې چې کومې دي د هغې دوایي درته نه لیکلي. تا ته به د لوکل د بیکاره کمپنیانو دوایي لیکي. ولې؟ په دې کې د دوی منافع زیاته ده او هلته یې د دکاندار سره د چا چې داروخانه ده نو د میډیسن سټور دی، د هغه سره خبره ده، هلکه ما ته دغه پلانکې شربت، دا پلانکې ګولۍ چې دي
دا وباسه ډاکټر صاحب. نو ډاکټر صاحب دې ته نه ګوري چې کار کوي او که نه کوي، د مسلمانانو د ماشومانو د زنانو د بوډاګانو بیړه دې غر کشي پروا نه کوي، کار کوي او که نه کوي. د بیکاره کپنې دی ولې نه، خو ما ته پکې په شربت کې په ګولیو کې 50 روپۍ پاتې کېږي، ما ته مسلمان د دې بې قیمته سر نه. زه به دا ویم چې موږ تاسو ته مسلمان سر بې قیمته ښکاري. نو ډاکټر صاحب وایي چې مسلمان د دې بې قیمته سر نه ما ته دغه 50 روپۍ ښه دي چې ماښام حساب یې وکړم، ما ته 15,000 روپۍ پاتې کېږي. زه څه کوم مسلمان چې خپل کار کوي؟ نه 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 نه. ډاکټر صاحب الله جل شانو فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. چا چې یو انسان ته د ژوند اسباب برابر کړل او دا ډاکټر سبب د دې جوړ شو چې یو مسلمان ته دوی ورکړله او دغه مسلمان دغه انسان الله ر د په دوی باندې ټیک کو، گویا چې ټول انسانیت ژوندې ک، د انسان قدر دی وکړه، د انسان عزت وکړه، که کافر دی او که مسلمان دی. البته حربي کافرانو تر اسلام خلافي تور رئیس دی لکه امریکایان او اسرائیل، د دوی عزت او د دوی قدر باندې کې نور اسلام موته ته نه وي چې چیرته هندو ګوري او بس دستي وباسه، چیرته عیسائی ګوري بس توره ورپسې را وباسه په تمنچه باندې یوله، چیرته اسرائیلي ګوري ملکوي. نه، هغه چې د کافرانو سره په سب کې ولاړ دی، د کافرانو مرګرتیا کوي، د اسلام خلاف جنگ ته راوته دی، دې ته حربي کافر وایي. په ده به رحم نه کوي. نور عام مسلمانان چې زموږ ستاسو ملکونو کې اوسېږي مستأمنین دي، ذمیان دي، ذمیان. اسلامي حکومت د مسلمانانو حکومت او باچهان پولیس او فوجونه به د دې خلکو حفاظت کوي تر هغې چې دوی د اسلام خلاف څه دسیسه نه جوړه کړي، د اسلام خلاف راوچت شوي نه، نور به دوی حفاظت کوي. که دوی چا قتل کړه د دوی د قتل په بدله کې به دا مسلمان قتل کې قصاص به ترې اخلي. د دوی مال که مسلمان پټ کړ داسې به ګناهګار دی لکه څنګه چې د یو مسلمان مال پټ کړی دی. نه، د مستأمن او د ذمي مال پټول اگر چې کافران دي، اگر یهودي دي، نصرانی دي، عیسائی دي، مجوسی دي، مشرک دي، د ده مال پټول داسې دي لکه د مسلمان مال چې دی پټ کړ. د ده د ښځو بې عزتي کول داسې دي لکه د یو مسلمان خور بې عزتي چې دی وکړله. د ده ماشوم ته نقصان رسول، د ده نغلا کول داسې دي لکه د مسلمان ماشوم ته نقصان ورسو، د مسلمان نه د غلا وکړله. د کافرانو سره یو ځای روټۍ خوړلی شي پروا نه کوي، خو د کافر د لاس ذبحه به نه خوري. پوهېږئ هغه شیز چې هغه یې ذبحه کړ حلالې کړ، د کافر د لاس ذبحه دا نه شي خوړلی. او نور چې هر څه ټنډۍ پخ کړي دي، الوګانې پخ کړي دي، سیبه سبزي پخ کړې ده، وریجې پخ کړي دا ورسره خوړلی شي. او بیا چې که چېرته تا ته کافر روټۍ وکړله دا مسله م یاد سات، او هغه ستا په مخ کې غوښه د مسلمان نه راواغستله، د مسلمان قصاب نه، دغه رنګې یا یو څه شی واغسته او په مسلمان باندې ذبحه که به تی ذبحه که بیا هم دغه شیز خوړلی شي. نو مقصد زما د خبرې دا او مقصد زما د خبرې چې ارضی کې کافر وګورې ته قتلولی نه شي، بلکې چې کوم کافر د اسلام خلاف جنگ اعلان کړی دی، اسلام ته نقصان رسوي په خپلې ژبې، په خپلو وسایلو، په خپل سیاست، نو دغه چې دی د اسلام دشمن دی، د ده سره ملګرتیا نه کې، د ده سره به لاس نه میلاوې، د ده سره به خوش اخلاقي نه کې، او چې څومره تک ستا وس کې رسي د دغه کافر به خلاف کېږي. نو زما رونو ما خبره دا کوله چې الله جل شانو فرمایي چې مسلمانه ته لږ وګوره چې تا د سبا دپاره څه لیږلي دي. نو زما رونو ما تا به ځان سره سوچ وکړو چې د سبا دپاره ما څه لیږلي دي، مونځ مې په کومه طریقه باندې کړی دی، یا الله دا روجې چې کومې تېرو شي دا ما په کومه طریقه باندې نیولي دي، دې کې به څو روجې الله تا قبولې کړي. دا خو نه ده چې عمل دې وکړو بس قبول شو. محترمو صحابه کرامو به چې عمل وکړو وروسته به ورپسې په جړا شو چې یا الله زما دا عمل دا به تا قبول کړی او که نه به یې قبول کړی. الله زما د عمل خو سخت کمزوری دی. یو نمونه درته پیش کوم. عمر رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه دا چې کله وفات کیږي نو یو صحابي ورته وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه ته ولې جاړې ولې خپئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ستانه خوشحاله تللی،
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ستانه خوشاله تللی دی د قرنګ الله درنه خوشاله دی ستا په وجه باندې الله پاک اسلام ته عزت ورک ته چې مسلمان چې په اسمان کې فرشتو یو بل ته زیری ورکړل غالی یو بل ته ورکړل چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیری ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخری ته د حضرت علی صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسی خاوند او د حضرت علی صاحب زومی تا خو د اسلام د پاره ډیره غټه قربانی ورکړې ده اے عمر رضی الله تعالی عنہ نو ته ولې خپای او ورته سوئی اے پلان کیا کاش کې چې الله پاک ما سره د رحم داسې معامله وکړي چې نه خو ما ته ثواب راکوي او په دغه ګناهونو چې کم ما نشوي کم کمزورۍ را نشوي په دې مې چېرته راګیر نه کړي وایي پروا نه کوي که سر او سیر راغلمه برابر راغلمه نو ډیر به خوشحاله یم ځکه زما دومره څه نیک عملونه شته نه دی هغه عمر رضی الله تعالی عنہ دا وایي څوک وایي عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا اسلام دویم نوم دی نو ما ورته چې نیک عمل وکړو نو بیا په دې سوچ کې چې د الله ولی خو شومه او نور څه ته په تمه یو اوس وخت کې ډیر خلک اول ځان یادوم بیا نور خلک یادوم داسې خلک شته چې هغوی د خپل ولایت دعوی کوي ما ته به د الله ولی وې که ورته یې ونه وې په پوسټر کې ورسره ونه لیکي چې پلان کې ولی الله ولی کامل نو خفه کېږي پې که بیان ته یې راغواړي ولی کامل دې ورسره ونه وي او د الله ولی دې ورسره ونه وي او صالح او نیک عمله دې ورسره ونه وي او علامه دې ورسره ونه وي او مفتی اعظم دې ورسره ونه وي نو بیا درنه خفه کېږي هلکه وایي ده وایي زما عزت ونه که زما ورونو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه د الله ولی دی که نه دی تاسو نه تپوس کوم هغه چې وفات کېږي کاش چې وایي زه برابر راشم چې نه زما دپاره صحیح او نه په ما باندې څه ګناه الله پاک راولي بس چې برابر مې راولي و سوچ کوه زمونږ خلک د ولایت دعوی کوي ځینې خلک رسول الله صلی الله په صفت باندې ډېر خوشحالیږي زه به درته دا ووایم چې ځینې زمونږ په مولیانو کې هم په خپل صفت باندې سخت خوشحالیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو صحابي د بل چا صفت وکړه دغه په مخ کې صحابي هم ناست دی بل چا صفت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د خپل رور څټ دې مات کړه د چا په مخ کې د هغه صفت کول داسې دي لکه تا چې ورته څټ مات کړه ځکه په هغه کې غرور پیدا کېږي لوی پیدا کېږي تکبر پیدا کېږي ریا پکې پیدا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوي چا په مخ کې د چا دومره صفت مه کوه بس دا وایه چې الله ته ښي داسې وایه چې الله ته ښي نو انشاءالله چې ښه سړی دی دقه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د چا ډیر صفت وکړو او بېدریغه صفت یې وکړو د هغه په خوله کې د خاورې واچوي پوهېږئ په دې خبره نو دغه رنګې نن سبا چې څوک کوم علما یاره په دغه په پوسټر کې نوم لیکي نو مړه دا نوم چې دی دا به تقریبا یو 20 نومونو ته ورسیږي فلان او فلان او فلان او فلان او فلان فصیح اللسان او لذیذ البیان او شغل بیان او ولی کامل او پلان کې او پلان کې او پلان کې دا څه کې سوچ کوا دا طریقه به مونږ د القابو د چا نه یادو د صحابو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله جل شانه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم قرآن عظیم الشان کې اغسطه دی نو څه فرمایلی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د کوم الکانو د سړو پلار نه دی داغه خپل بچی نشته او غټوالی ته نه دی رسیدلی داوی مکوي چې دا زمنګ پلار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی دی
لا الله رسول دی او اخیری پیغمبر دی، دغه نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. بل ځای کې الله جل شانه فرمایي محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم چې دا د الله جل شانه رسول دی. ګوره الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرو ځایونو کې په مختلفو الفاظو سره صفت فرمایلی دی. موږ او تاسو تم د دې نه باید الهام واخلو، طریقه یاد کړو چې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره صفتونه صحابه وګوره داسې دي کړي. ګوره صحابه چې روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابي فرمای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید، بس مخکې نه ځي. اوس لقبونه د چا د پاره ډیر پکار دي؟ شابه په ټولو انسانانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کنه، ځکه چې پاغه کې هغه لقبونه موجود هم دي او په موتا کې نشتا، نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود دي او صحابه نه وي او په موتا کې نشتا او موتا یې ویو، نو دا عدل او انصاف نه دی. بس خسته سادگی الله جل شانو خوخی. وایا اوس پلان کې عالم راضی د پلان کې زوی او اوس به هغه بیانو کی، بس دا ډېرې جاخي به ختم شي، دا ګیلی او دا مانی به ختم شي. بس پلان کې راضی په پلان کې نوم باندې عالم او د پلان کې زوی دی، بدري نه غټه خبره نشته ری، هغه به اوس تاسو ته بیان فرمای. بس د دې نه اوږدې خبرې نشته ری، پوسټر دې چاپ کاو چې پکې ولیکو باید پلان کې عالم راضی د پلان کې زی او ان شاء الله بیان وکړي. بس دا مختصر خبرې. نو صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ذکر کوي، نو هغه محمد رسول الله، رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ګوره سوچ کوه څومره مختصر نوم یې واغسته، نو ما ته به د دغې حدیثونه طریقه یادو، چل به یادو چې چا پسې به دومره صفتونه چې هغه کې نم شته دی او د ځان نه به پسې لیکو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېږي، الله جل شانو خفه کېږي. الله جل شانو فرمایي ولا تزکوا انفسکم، ځانونه دومره مه پاکوئ، هو اعلم بمن اتقى. الله جل شانو فرمایي زه پوهېږم چې څوک در کې ډېر تقوادار دی او ما ته نږدې دی، چا زه ډېر راضي کړی یم او چا زه ډېر خوشحاله کړی یم. تاسو خپل ځانونه مه پاکوئ. بل ځکه الله جل شانو فرمایي بل الله یزکي من یشاء، الله جل شانو چې دی هغه ته پته ده چې څوک پاکوي او څوک نه پاکوي. که مو تاسو څومره خپل صفتونه وکړو خو الله جل شانو ته خو زه معلوم یم چې زما دا بنده څومره اوبو کې دی. یو عالم نه چاته پوس وکړ، وی پلان کیا وی زه به الله جل شانو ته څومره ګران یم. نو د عالم هم سوچ وکړه چې دی رانه کم تپوس وکړه، ما ته اوس څه پته لګي چې ته الله جل شانو ته څومره ګران یې. نو عالم خو عالمي ورته وی ښه پلان کیا، وی ستا د خبرې جواب دا دی چې ته وایې چې زه الله جل شانو ته څومره ګران یم، نو جواب د دې دا دی چې تا ته الله جل شانو څومره ګراني نو هغومره به تا الله جل شانو ته ګراني. سوچ کوه اوس که د الله جل شانو قرآن تا ته د ټولو کتابونو نه ګران دی او د الله جل شانو احکام تا ته د دنیا د ټولو احکامو نه ګران دي، د الله فیصلې تا ته د ټولو فیصلو نه محبوبې دي، د الله جل شانو ذات تا ته د هر چا نه ګران دی، نو تم الله جل شانو ته دغومره ګراني. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مو ته څومره ګراني هم دغه فیصله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دغه طریقې دا مو ته څومره ګراني دي او څومره په ځان کې راوستي دغومره به مو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ګراني. نو چې څومره مو ته الله ګران دی دومره به مو ته الله جل شانو ته ګراني. که ښځه بچي راته د الله نه ګران دي موږ به الله جل شانو ته ګراني. اوس که نه کله زما ښځه او زما بچي او زما خور زما رون او زما دوستان دوی کوم کار کوي د الله جل شانو د حکم خلاف چلی، د الله جل شانو د قانون خلاف چلی او بیا هم دغه سره موږ مرګرتۍ کوو، زوی ولی پلار ولی ور سره کوو، د الله د پاره نه خفه کوو، بس الله جل شانو موته ګران دی. ځکه د الله دین مې دلته پرېښوده، توجه مې ورکړه خپل زوی ته الله جل شانو مې پرېښوده، ښځې ته مې توجه ورکړه الله مې پرېښوده، کاروبار ته مې توجه ورکړه الله مې پرېښوده، دوست ته مې توجه ورکړه الله مې پرېښوده، نو الله جل شانو به موته پرېږدي. زما ورونو سوچ به کوو چې د سبا ورځې دپاره
زمونږ د خویندو د زنانو د سړو د ځوانانو د بوډاګانو څه لیږلي دي. نو الله جل شانو فرمایي روزانه دا سوچ وکئ، دا فکر وکئ ما قدمت لغد چې سبا د پاره تاسو څه لیږلي دي. زما ورونو زمونږ ستاسو په معاشره کې دا خبره ډیره مشهوره ده. زمونږ ستاسو په معاشره کې دا خبره ډیره مشهوره ده چې یاره د دنیا تعلیم ونه کې نو دا زما بچی به خوري څه. دا ویو که نه؟ موږ تاسو اکثره په مجلسونو کې اورو او په پروګرامونو کې اورو، او چونکې اوس د دنیا د تعلیم او د ساینس او د ټکنالوژۍ د دې دور دی نو د خلکو ذهن دې خبرې ته اوښتی دی. زما ورونو دا خبره یاد ساتئ، الله جل شانه د رزق وعده کړې ده. الله جل شانه د رزق وعده بغیر د چون چرانه کړې ده. یعنی یو سړی هغه ته خپل رزق ملاویږي، یو زنانه ته خپل رزق ملاویږي، یو مسلمان ته خپل رزق ملاویږي. داغه تر هغې به هغه مري نه چې هغه ته هغه رزق حواله شوی نه، هغه د دې غړۍ نه تېر کړی نه. چې څومره ساګانې الله مو تا سره لیکلي دي دغه ساګانې به مو تا دنیا کې اخلو بیا به ځو. چې څومره ګوټونه اوبه مو تا سره الله جل شانه لیکلي دغومره اوبه به برابرو بیا به ځو. چې څومره قدمونه الله مو تا سره لیکلي دي دغومره قدمونه به برابرو او بیا به مو تا ځو. په دې سترګو باندې د هر څه خپل لیمټ دی. په دې سترګو باندې چې الله جل شانه څومره لیدل مو تا ته لیکلي هغومره لیدل به پې کوو بیا به د دنیا نه ځو. په دې غوږونو باندې چې څومره اورېدل الله جل شانه زما ستا دپاره مقدر کړي دي هغه به اورو بیا به د دنیا نه ځو. نو زما ورونو اوس سوچ د رزق نه دی پکار، البته د رزق توکل به کې، د رزق دپاره به د حلال رزق دپاره به اسباب برابرې، وزي به د کور نه په الله به توکل کې، مزدوري به کې. خو دغه ستا کاروبار دا ډاکټري دا انجینرینګ دا نوکري دا خپل اله او خپل معبود مه ګرځوه. که ته وایې که دغه شیز زمانه ختم شو نو زه به څه خورم دقلته کار روان دی. نور د رزق ګټلو دپاره چې څومره اسباب او هنرونه جایز استعمالولی شي جایز. خدای دې یو مسلمان تکړه کي چې اټم بمونه جوړ کړي. خدای دې یو مسلمان تکړه کي چې هغه داسې هلیکاپټر او داسې جهازونه جوړ کړي چې هغه د نورو کافرانو سره نه وي. ما درته مخکې ویل چې یو مسلمان خپل انجینرینګ ښکاره کړه د اسلام دپاره، داسې وسایل جوړ کړه، داسې وسلې جوړې کړې چې کافرانو سره نشته، د اسلام دفاع پې کوي. چې کومه پورې دغه وسایل موجودي او د دې دا طریقه په کتابونو کې موجوده وي او دغه مسلمان دا طریقه پرېښي نو چې قیامت پورې به دغه مسلمان ته اجر او ثواب ورسیږي. خو زه هغه خلک یادوم چې صرف دنیا ته مخه کې هغه هنرمندان او آخرت پرېږدي، دا بې ګناه ده، دا بې وبال جان دی. نو محترمو دا خبره ذهن نه وباسئ که ما بچي باندې سکول ونه وی او زما بچی به د ولږې نه مړ شي. تاسو ته ویل رښتیا به ویو بې ټینشن زندګي اوس وخت کې د چا ده چې ټینشن ورته اړوي نه. د ډاکټرانو ده نه ده، د انجینرانو ده نه ده، د زمیندارانو ده نه ده، د ترکانانو ده نه ده، د ساینسدانانو ده نه ده. بې ټینشن زندگی او پرسکون زندگی او د اطمینان او د آرام زندگی دا د چا ده؟ قسم دی دا د طالبانو ده، د علماو ده. ښایسته پاکې کپړې چا واغوستلې؟ نه انجینر واغوستې، نه ډاکټر واغوستې، نه ساینسدان واغوستې. چا واغوستلې؟ علماو واغوستلې. ښایسته خوراکونه چا وکړل؟ قسم په الله دا علماو وکړل. او الحمدلله علما تر مرګه پورې الله جل شانه د دې سختو بیماریانو نه ساتي. دا شوګر دی او دا ایډز دی او دا پلان کې بیماری ده او دا پلان کې دا کرونا خو راغلی ول ټول خلک ایمان به کې معلوم شي. کم عالم تاسو لیدلی دی؟ الا ډیر کم به وي داسې چې هغوی به د کرونا نه متاثر شوي. نور والله کې یو ملا پروام وه مخکې به ما لاسونه لږ ملاول، کرونا کې به مې ډېر ملاول. ما ویل دغه بیماري خو الله پاک به موږ ته رسوي. احتیاط په خپل ځای دی، هغه دین کې شته دی. خو چې ستا یره دومره سیوا شي چې ته وګینې چې دغه بیماري بالکل همدغه مې وژني او د الله جل شانه واسطه پکې ختمه کړي، په دې خو الله خفه کېږي. بیا به الټه چلېږي، توکل به په زور ځان ته برابري. نو زما ورونو په بچو باندې سکول هم ویوه خو ورسره علم وکړه. بس اوس دې وګټله بچی د ډاکټر هم شو، عالم هم شو، بس تا بچي وګټله، دنیا هم کامیابه شو، آخرت هم کامیاب.
ستا بچی ساينسدان هم دی ورسره عالم هم کا بس دنیا یې مو ګټل آخرت یې مو ګاټه ستا بچی چې دی انجینیر هم دی ورسره عالم هم دی حافظ هم دی تا وګټله اوس ځکه چې د دنیایي کاروبار هم دی الله برابر که اخروي کار هم دی برابر که چې بچی دی عالم دی کله چې په قبر کې موت پریوزو اخري خبره کوم بیان ختموم ټیم برابر قبر کې موت پراته یو موتان الله جل شانه دا تپوس نه کې چې تا بچی باندې په کومه یونیورسيټي کې سبق ویلې دی موتان به دا تپوس کیږي چې تا بچو ته کوم عقیده ورکړې ده د الله ذات دی ورته په کومه طریقه باندې پیژندلې دی د الله په ذات دی ورته توکل څومره برابر کړی دی د جمعات د پاره دی ورته لاري څومره برابرې کړې دي د مدرسې د پاره دی ورته لاري څومره برابرې کړې دي د حلال رزق د ګټلو هغه طریقې هغه پوینټونه ورته تا په څومره طریقې سره خودري دغه د پوس برانه کیږي لکه بچی چرته نیکملو نو څه به عالم او جمع ته مخکې کېده په قبر کې به پروت بچی به الله اکبر کوي سل کسان به پسې ولالي دلته چې د بچی د سلو منځونو ثواب کیږي الته به په عملنامه کې تا ته د سلو منځونو ثواب لیکل کیږي بچی دی عالم دی بچی دی مدرسه وستله بخاری شریف خلکو ته خیال باتا سادي ولی نه خي ناظره قران دی ولی نه خي او علم خي دلته باغله ګیده طالبانو ته سبق خي التبستا په عملنامه کې د قمر اجر او ثواب لیکل کیږي دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او ولد صالح يدعو له او یا بچی پریخه نیک عمله د پلار ته دعاګانی کوي یا علم پریخه دی او دا علم هم دسی چلی تا ته الله جل شانه اجر ثواب درکې الله دی علماء ته تاسو ته د سو خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين